سورہ نور اتلسم سپارہ آیت نمبر 12 مخی آیت کریمہ کے اللہ تعالی زورن ورکڑ منافقانو تا دیزین او زورن ذکر کئی مومنانو تا چھے مومنانو تاصلح پدی کی عیسیٰ غستل نو پکار تاصلح سوچ پکارو ناغی وجہ دا مسلمانان پل مینس کی دارون خوین دی ہر مسلمان دا بل مسلمان رور دے او ہر مسلمان خزر مسلمان سڑی اسلامی خور دا دیو پا ہر یو باندے آغا خگمان کئی دا اسلامی معاشری اصول آغا دادی چی یو مومن دیو پا بل مومن بانی خگمان کئی او دا بدگمانے نبزان ساتی ظن المؤمنین خیرہ خیالو کا او گمانو کا پا مومنانو باندے خیرن دا خیر بدگمانے نزانو ساتا کہ دیو مسلمان پا بارکی یو خبر اوری نمخ سر پا غیبانی یقین مکوا ترسو پوری چتا تا پا غیبانی دلیل نی ذکر کرے پا گواہانو بانی ثابت شوی نہیں تراغی پوری پا غی یقین مکوا دا مسلمان شان اغم خرابوا اغم بدناموا مومنانو توئی جتا سکل دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پبارکی دا بدنام اوری دلا نو تاسو لپکار داو چه تاسو دا اخپل زان تا کتلوی او زان تا مسوچ کڑوی چه یر زب اخپل بانی دا سیم چه زب دا سیو کم زان تا سوچو که تاسو صحابهی د پیغمبر علیہ السلام ملګری یو صحابی آغا د پیغمبر د بی سره دا خیال کول شو د ذهن تراتلی شي نو چې خپل ځان پاره کې ردا یقین او دا خیال ناراضی نو په صفوان ابن معطل څنګه بدنام لګي او چې نو په عائشہ رضی الله تعالی عنها څنګه بدنام لګي او پاره کې څنګه عیسی اخلي دارنګ یو خاون چې دیندار خاوند دی او ښځه هم دینداره ده بلکې داسې ووایه چې خاوند هم صحابي دی او ښځه هم صحابیه ده دغه خاوند هغه چې نو دا خیال د خپلې بیبي په باره کې نه راځي یا د دغې زنانه دا خیال د خپل خاوند په باره کې نه راځي نو ستاسو دا خیالونه د پیغمبر د بیبي په باره کې څنګه راغلی لولا اذ سمعتموه ولنوا اذ سمعتموه کلچ تاسو ریدلوی دیلرا ظن المؤمنون والمؤمنات خیال کڑے مومنانو سڑو مومنانو خذو بانفسهم خیرا فخپل زان بانے دا خیر وقالو هذا افک مبین او دی برملاوی لیوی چه دا دروغ کار دی دی که در اشتیاو اسم نشتا کار دروغ دی ماویل چې د مسلمان شان داری چې دی به د مسلمان په باره کې حسن ظن کوي ښه ګمان به ساتي یو ځای کې ناست دی او ستا یو مسلمان رور دی او د هغه په باره کې چا خبره وکړه بده خبره یې وکړه نو داسې به هم نه کې چې ته پې باندې چپ پاتې شوی مړه خو بس هغه پوه شه او کار یې پوه شه داسې به هم نه کې چې ته ورسره په هغې کې حصه واخلې لږ مالګه مرچکې پکې تو مرواچې چاو ما بل ورځ لیدلی او دغه شانتی کول دې دواړو نه منه راغلی ته به څه کې ته به ښکاره وې هغه مسلمان دی مومن دی هذا افک مبین دا ښکاره دروغ دی او که ته وې چې رښتیا دي نو په دې باندې دلیل ما ته وښایه په دې باندې ما ته ګواه پیش کړه چې دا فلانی مسلمان د دا غلط کار کړی نن سبا زمونږ د معاشرې علمیه او نقصان هغه دا دی چې په مجلس کې کینی او یو کس په باره کې خبرو شو چې هلکه دې مې داسې لیدلی او خیال مې دا دی چې ده دا کار کو د بد کار او د ګناه د کار خیال یې پې باندې راشي
نو هغه دا خبره وکړي دا بل ورته یاو که نه همدقه شانتې ده بس دې پکې لکه نور هم مالګه مرچکې ور واچي دې ته خیال نه کوي چې دا زما مسلمان رور دی او په ده باندې بدنامه لګي پکار دار چې زه ترې نه تپوس وکړم چې تا سره په دې کار ګواه شته کاسې بس چې دی نو خبره یې د خولې نه وایستله ګواه ورسره نشته نو ته پکې سم اخله ورته دا دروغ دی هسې چې نو مسلمان بدنامې او بیا خو لا چې دی نو اوس د میډیا دور دی نو په میډیا کې داسې به وکړي چې د زنانه او د سړي تصویر به راوالی به یو ځای کړي د عالم تصویر به راواخلي هغه سره او پردی زنانه هغه ولګوي هغه به چېرته په عمر کې هم نه لیدلي هغې سره به تصویر هم چېرته نه ایستی دی به یې راولي هغې سره به یې ولګوي هغه په میډیا باندې ورکړي دا هغه بهتان دی او دا هغه بدګماني ده او دا هغه دروغ دی چې دا په میډیا باندې دا چلیږي دې د وجې نه په میډیا باندې د مثبت څیزونو د هغه څیزونو چې د هغې نه امت ته خیر رسي هغه پې باندې وچلوه نو ته پې باندې دا چلی چې پردي تصویران هغه خرابوي ته پې باندې دا چلی چې یاره چې د یو سړي تصویر راوالی او هغې سره پردی زنانه ولګي او بله ورته لیکلو کې هغه په میډیا باندې وچلی دا ظلم دی دا هم په دې کې راځي هذا افک مبین او دا زورونه دی ټولو ته متوجه کېږي دې د وجې نه احتیاط سره خبرې او احتیاط سره کارونه هغه کول پکار دي داسې نه چې هېڅ ځان نه خبر نه یو او ځان مو چې په ګناهونو کې هغه ککړ کړي موږ به د دنیا واه حاصلول غواړو چې خلک راته واه ډېر ووایي د دنیا به چې نو شاباسي حاصلول غواړو چې وګوره چې دا خو ډېرې خبرې چې نو ده وکړې او شاته به صحیح آخرت به مو ځان له خراب کړي هغه به مو ځان له نقصاني کړي دې د وجې نه سوچ سمج سره کار پکار دی